اف سی آر ډېر ښه نظام دی او د اف سی آر په وخت کې امن و. اف سی آر بحالول پکار دي. نه، اف سی آر ډېر بدترین د ظلم او د جبر تک تور نظام و. د اف سی آر په وخت کې بالکل امن نه و. د اف سی آر د چا پلار هم نشي بحالولی. ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږېږي. ګرانو خوږو کتونکو، زه وحید خان تاجک یم او دا خبرې زما نه بلکې دا د قبایلي ملکانو او د قبایلي سیاستمدارانو دي چې یو ځل بیا سره خپلو کې وران شوي دي. ګرانو کتونکو، ولې دا خلک یو ځل بیا سره خپلو کې وران شو او ولې بیا د اف سی آر د بحالۍ خبرې روانې شوې؟ وشوه داسې چې وفاقي حکومت لخوا د وزیر اعظم صاحب لخوا یوه سپیشل کمیټي جوړه شوه چې دا کمیټي به جرګې ته قانوني حیثیت ورکولو لپاره ګراونډ ته وروي، کار به کوي او د هغې ځای په ځای باندې میټینګونه هم شروع شو. قبایلي سیاستمدارانو ته پته ولګېدله چې په قبایلي اضلاعو کې جرګې ته سپیشل حیثیت ورکول یا جرګې ته قانوني حیثیت ورکول څه معنا لري. د دې په شا باندې مقاصد څه دي؟ څه موده مخکې صوبایي حکومت ته یو بیل ورکړی شو د ماین اینډ منرل ایکټ په نامه باندې چې تاسو د صوبایي اسمبلۍ نه دا پاس کړئ او د قبایلي ضلعو چې کوم منرلز دي د دې واک اختیار وفاق ته ورکوي چې د دې ټیکې وفاق خرڅوي او هغوی خپلو منظور نظر خلقو له دغه ټیکې ورکوي. دغه بیل صوبایي اسمبلۍ کې پې خبرې وشوې او ریجکټ شو، د صوبایي اسمبلۍ نه پاس نه شو. وفاق غواړي چې قبایلي اضلاعو دغه د منرلز واک اختیار په خپل لاس کې واخلي. دا خبرې د قبایلي اضلاعو د منتخب غړو د سیاستمدارانو دي. ولې بل خوا ځینې منتخب غړي د وفاق سره په دې خبره ولاړ هم دي چې قبایلي اضلاعو کې د جرګې ته خصوصي حیثیت ورکړی شي. آیا که جرګې ته خصوصي حیثیت ورکړی شي نو د قبایلي اضلاعو د منرلز د معدنیاتو واک اختیار وفاق اخیستلی شي؟ دا به را روان وخت ثابتوي چې جرګې ته دوی څومره قانون واک اختیار ورکوي، قانوني طور. که جرګه بیا دا فیصله کوي چې د معدنیاتو واک اختیار د وفاق ته ورکړی شي نو یقینا چې دغه قانوني حیثیت به جرګې ته ورکړی شوی وي او د دې خبره به قابل قبول وي. یعنی په قبایلي اضلاعو کې به د صوبایي حکومت سره پیرلل یو بل نظام راشي چې دلته به هم د صوبایي حکومت رټ وي خو هم به د جرګې رټ وي او جرګه چې کومه فیصله کوي هغې ته به قانوني تحفظ حاصل وي. اوس د دې خبرې په اړه کې دا خبره روانه شوې ده چې اف سی آر بحالول د وخت ډېر مهم ضرورت دی. د عوامو د ذهن سازۍ لپاره دا ویل کېږي چې د اف سی آر په وخت کې ډېر زیات بهترین امن و. دا زه چې په کوم ځای کې ولاړ یم دا د باجوړ سیول کالونۍ جرګه هال مخې ته جوړ یادګار شهدا دي. د یو اړخ ته د پولیس شهدا دي چې په هغې کې صوبیدار میجر جاوید، صوبیدار فضل ربی او داسې په سوونو شهدا شامل دي چې دا د اف سی آر په وخت کې شهیدان شوي دي. د بل اړخ ته دا قبایلي عمایدین دي چې په دې کې ملک شاه جهان، ملک میا شاه جهان او داسې په سوونو ملکانان صاحبان شامل دي چې دا د اف سی آر په وخت کې شهیدان شوي دي. په دې اړخ باندې دا د اسسټنټ کمشنر ناوګی ګاډی دی چې تیرو یو څو ورځې مخکې شهید شو. ورسره خوا کې د تحصیلدار فواد خان ګاډی دی چې دی په 2017 کې د اف سی آر په وخت کې شهید شوی دی او دې اړخ ته د نایب تحصیلدار سلارزی ګاډی او دغه تصویر لګېدلی دی چې دی هم د اف سی آر په وخت کې شهید شوی دی. د اف سی آر نه وروستو د 2018 نه وروستو د قبایلي اضلاعو د امن و امان صورتحال خو ستاسو مخې ته دی او بیا 2021 نه دې غاړه چې په دې کې په امن و امان په بدامنۍ کې څومره په تیزۍ سره اضافه راغلې هغه هم ستاسو مخې ته ده. خو د ساوت ایشین ټوریزم پورټل د معلوماتو تر مخه چې د 2010 نه تر د 2015 پورې په قبایلي اضلاعو کې ریټ اف د ګورنمنټ چې کوم هغه ختم شوی و. اپریشن وشو، د هغې نه پس ریټ اف د ګورنمنټ چې کوم هغه بحال شو. په دې دوران کې د 10,000 نه زیات په قبایلي اضلاعو کې د 10,000 نه زیات صرف په دغه وخت کې پولیس اهلکار یا سرکاري نوکران او عام شهریان د دغه بدامنۍ ښکار شوي وو. نو دا ویل چې یاره په اف سی آر کې امن و نو یقینا چې دا خبره بې ځای ده او دا ویل چې اف سی آر ختم شوی دی نو امن راغلی، دا خبره هم بې ځای ده. د باجوړ یا د قبایلي اضلاعو امن نه خو د اف سی آر سره تړلی شوی دی او نه د اف سی آر نه وروستو د ریګولر لا سره تړلی شوی دی.
امن دپاره ذمهدار ادارې پولیس او سی ټي ډي او دغه رنګ نور سیکیورټي فورسز دي. خو د قبایلي اضلاعو پولیس، سی ټي ډي او داسې د نورې ادارې لا اوس هم د سهولیاتو د کمۍ ښکار دي. ډېر شی پولیس تاڼې دي چې په هغې کې نفري هم کمه ده. ډېر شی پولیس دي چې د هغې سره لا اوس هم هغه مراعات نه دي حاصل چې هغوی د بدامنۍ خلاف وجنګېږي. قبایلي اضلاعو کې موجود پولیس اهلکار انتهایی د ستونزو سره مخ دي، خو د دې باوجود دغه پولیس اهلکارو هم په اف سی آر په وخت کې قربانۍ ورکړي دي او هم یې بعد د اف سی آر نه قربانۍ ورکړي دي. د امن و امان لپاره په هغه وخت کې هم هغوی صف اول باندې کار کوو او د امن و امان لپاره اوس هم دوی په صف اول باندې کار کوي. اوس د امن په اړه کې د اف سی آر بحالي یقینا چې دا خبره بې ځایه ده، ځکه چې موږ لیدل چې کله به په قبایلي اضلاعو کې یو بده پیښه وشوه نو د هغه کلي د هغه شاوخوا علاقو ټول خلک به یې راوچتول. په دې کې داسې خلک یا سټوډنټان هم شامل وو چې په هغه ځای کې به بده پیښه شوې وه نو ټول د کلي خلک به راوچت کړی شو چې په هغې کې به طالب العلمان هم وو چې د هغوی به سبا له پیپرې وي او نن له به دی په حوالات کې بند شو او د هغه نه به تفتیش شروع شو. داسې زنانه پکې هم شامل وي چې د امن و امان په نوم راوچته شوي او داسې خلک پکې هم شامل وو چې د هغوی به سبا له بل سبا له فلایټ و سعودي عرب ته به تلل، ویزې به ترېنه خرابېدلې، خو په کلي کې به یې دماکه شوې وه او ټول کلي خلک به یې چې دی نو راوچت کړي وو په دې نامه چې تاسو موږ له ملزمان راکوئ، دا چا کړې ده. یعنې سرکار به خپل کار د عوامو ناخستلو او هغه هم په زور زبردستی په ریګولر لا کې دا شی مکمل ختم شوی دی چې که په کوم ځای کې غلا کیږي، که دماکه کیږي، که بله بده پیښه کیږي، د دغې هولې سولې ذمهدار ریاستي ادارې دي او هغوی په خپل ډګر باندې تفتیش کوي او چې په چا باندې شک وي هغه اوچتوي. خو دغه رنګې د کلي ټول خلق په اجتماعي ذمهدارۍ په نامه باندې د ملک په فراهم شوي لیسټونو باندې کله هم نه اوچتوي. نو اوس د قبایلي ضلعو ملکان او سیاستمدار موجوده او سابقه یو بل ته مخامخ شوي دي. ملکانو دا کوشش دی چې د جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی شي او دغه رنګې څه نه څه شکل کې د اف سی آر یو نوی روح بحال شي او سیاستمدارو دا کوشش دی چې دغه د حکومت کوششونه ناکام شي او کله هم جرګې ته قانوني حیثیت ور نه کړی شي. دا هم ډېر لوی سوال په دې ځای جوړیږي چې آیا په قبایلو کې جرګه بهترین نظام دی او که عدالت بهترین نظام دی؟ نو د هغې په شا زمانه مخکې تاسو ټول به وایئ چې جرګه بهترین نظام دی، خو په جرګې کې یو بله مسله هم وي چې کله هم حق ته حق او ناحق ته ناحق نه وایي بلکې جرګه لوړه جوړې ته راکاږي او عدالت حق ته حق او ناحق ته ناحق وایي. یقینا چې عدالت به فیصلې ډېرې سستې کوي، په قلاره به کوي، خو د عدالت فیصلې 100% په انصاف باندې مبني وي او د جرګې فیصلې کله کله په مراعاتو او د پیسو په هغه کې هم یا د خوراکونو په هغه کې هم بدلیږي را بدلیږي او تیرو څو کلونو کې موږ ولیدل چې دغه رنګې د خلکو ستونزې روانې وي، جرګې پکې کیږي خو هېڅ قسمه حل د دغې راوځي نه. د قبایلو خلک د مایوسۍ ښکار دي. اوس د دغې نه فایده اوچتولو دپاره د حکومت دغه اقدامات روان دي او دا کوشش کوي چې قبایلو کې جرګې ته قانوني حیثیت ورکړي. هغه خبره چې صوبایي حکومت ورته ناویلې ده چې موږ د معدنیاتو اکټ د صوبایي اسمبلۍ نه پاس کوو او تاسو ته د معدنیاتو واک اختیار نه درکوو، دا 18 ترمیم د لاندې د صوبې واک اختیار دی. نو که جرګې ته قانوني حیثیت ورکړی شي نو جرګې په ذمه اولنی کار هم دغه دی چې دوی به په ټولو قبایلي ضلعو کې یو لویه جرګه وکړي، د هغې نه پس به دوی دا اعلان وکړي چې زموږ خاوره ده، موږ د دې ځای خلک یو او موږ د معدنیاتو واک اختیار مرکز ته ورکوو. خو دا به وخت ثابتوي چې آیا وفاقي حکومت په دې خپلو کوششونو کې کامیابېدی شي او که نه، ځکه چې سابقه او موجوده حکمرانان خو دا وایي چې ګوړه ګوړه وایه خوله به دې خوږېږي. د کیمرمین اظهار سلارزی سره وحید خان تاجک، سیول کالونی ښار.